لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तरबियत اساتज़ा वर्कशॉप बराए नाज़र कुरान सेशन नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? माशाअल्लाह। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कल के पिछले असबाक का मुख्तसरन खुलासा हम लेंगे। कल सबक नंबर 1, 2, 3 तीन असबाक हमने पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या देखा, क्या पढ़ा और क्या चीज़ें आपके जहन में हैं, ज़रा रिकॉल करेंगे, एक दफ़ा उसका यादा करेंगे, तो उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी, उस दमखितलो नमखी तसु के सुकमा तवेले शी जज़म ستوي जज़म नसमरात सतचमु वळंदे वय साकिन वळंदे سكون وانا غلط مخكناي حرف لدى ساكن حرف سبا يعني تصادم كلاوي يعني جمع سبا यो علامه ده چې مخکینی حرف سره ملاویږي. صحیح. دویم سوال دا دی چې قلقلې نه څه مراد دی؟ قلقله څه ته وایي؟ تاسو د مورد له چې وایي ټکان ته وایي، جنبش جنبش، ټکان ورکوي، ایکو، جنبش. جزاک الله. نننی سبق کې به ان شاء الله موږ دا دوه کنسپټ زده کوو، بلکې درې کنسپټ. نن موږ زده کوو چې دا جزم څه ته چې موږ غړندې وایو، دا جزم په قرآن کریم کې څومره کارونه کوي. د دې کنسپټ سره او تصور سره ډېر په آسان انداز سره زده کوو. جزم دراصل په قرآن کریم کې درې بنیادی کارونه کوي. څو کارونه کوي؟ درې تصورات د جزم باندې ان شاء الله د وړاندې موږ زده کوو، او دا ډېر په آسان او په سهل انداز کې، په جدید انداز کې زده کولو کوشش کوو چې هغه موږ د کیسې په انداز کې، د کهانۍ او د ستوري په انداز کې ان شاء الله زده کوو. ټول اول د جزم شکل دا یو علامه ده، یو بالکل هغه وړوکی دال په شان جزم. او چې کله موږ ماشوم ته دا ښایو د دلچسپۍ لپاره، د ماشوم دلچسپي برقرار ساتلو لپاره موږ په لاس باندې اشاره کوو. څنګه چې موږ د زبر زیر پیش اشاره کړې وه، دغه شان دا حرف دی او جزم همیشه د حرف له پاسه داسې وي. صحیح. داسې جوړ کړئ مکمل دا داسې شي، دا بالکل چھوٹا دال جوړېږي. ګورئ ورته. صحیح. دا جزم همیشه د حرف له پاسه وي. ټیک، حرف له پاسه. او دې شکل ته جزم وایي، غړندې وایي، سکون هم ورته وایي. دو درې نومونه دي. او په دې شکل کې ډېر فرق ده. دا څه دی؟ پیش. دا څه دی؟ غړندې. پیش داسې وي او غړندې داسې وي. ماشوم اکثر د دوانو کې لږ کنفیوز کېږي. دا موته ورته کلیر کو، دا ورته موته کلیر کو چې دا ځان له جزم دی، دا ځان له علامه ده، دا ځان له علامه ده. صحیح. اوس د جزم پورا کانسپټ موږ یو قصې ولا زده کوو، خو د هغې نه مخکې زه به دلته څه حروف لیکم او تاسو هغې ته ګورئ، شکل ته به ګورئ، فوري به د هغې اواز راوباسئ. صحیح. څه چې موږ پرون زده کړي دي. ما مي مو من ما مي مو صحیح. اوس پورې چې موږ څه ووایي هغه اوازونه، څه اوازونه. نو چې موږ شکل لیدو موږ اواز ویستو. نن چې موږ کوم سبق وایو د هغې خپل اواز نشته، خپل غږ یې نشته، خپل غږ یې نشته. دا علامه چې کوم ده د جزم دا علامه دا چې په کوم حرف راشي هغه حرف خاموشه شي، د هغې خپل غږ نه وي، خپل غږ نه وي. نو چې کله دته د غږ ضرورت وي نو دی به د خپل
خواته مرګري نه مدد غواړي هغه به مدد وکړي نو بیا به دې یو غږ پیدا شي دا دوه چې کله یو بل سره تعاون او مدد وکړي مرسته وکړي د مرستې په وجه باندې به یو आवाज پیدا شي او غږ پیدا شي دا خبره وا دا جسم د پوره کانسپټ او تصور موږ ان شاء الله یو قصې په داس کې زده کوو تاسو ته معلومه ده مدرسین یې چې کله تاسو مدارسو کې ماشومان ته سبق ښایي نو ماشوم دا سبق زبر زیر پیش دا خپه خان داس کې زده کوي خو چې کله راشي تاسو دوه حروف ملاولو سبق ته راشي ماشوم په دې کنفیوز کیږي اصل خو موږ هغه هجی کوو او څه موږ اندازه غواړي او څه ماشوم دا دوه یو ځای کول ورته ډېر ګران چونکې زمون په دې کورس کې دا موږ یو کیسې په انداز کې زده کوو نو تاسو مخکې په دې سلایډ باندې څه ښکاري دا جمله ټال یو ټال دی یو چمن دی چمن دی موږ ورته اردو کې پارک وایو او انګلیش ورته ګارډن وایي دا یو چمن دی او په هغې کې څه شی لګېدلی دی ټال لګېدلی په دې ټال باندې دوه حروف چې د یو نوم دی حمزه او د بل نوم دی سی خو چونکې دې دواړو به ټوپۍ په سر کړي نو موږ دې ته نومونه نشو ویلی موږ ورته څه وایو چې یو آ دی او یو سا دا دواړه څه کوي دا دې چمن ته لاړل او په دې چمن کې دواړه په ټال باندې ځان کوي ټال باندې ځان دې دواړو ټوپۍ په سر کړي وایي په سر کړي دي په سر کړي دي نو یو شو آ یو شو سا آ او سا په چمن کې په ټال باندې ځانګل چې په ناسا په تور باندې ساډې تیزی سره ځانګل ولک شرارت کو نو ناسا په دې راوځار شو ناسا په ټال نه راوځار شو ټال څه شو چې راوځار شو نو د ټوپۍ کړه شو دا ټوپۍ اچولې وکړه وسره چې راوځار شي ټوپۍ ته گزار شي زخمیم شي نو دې چې راوځار شو دا سره پرې وته دا ټوپۍ سره نه غوړ دا څه کاږي شو څه شو کاږي شو نو اوس پورې وګورئ اوس پورې دا څه شو ا سا لیکن چې لاندې راوځار شو دا ټوپۍ کاږي شو نو आवाज بند شو زخمی شو په دې موقع باندې د خواته د کوم مرګري چې څنګه هغه ورته وکتل چې زما مرګري لاندې راوځار شو او غږم بند شو ټوپۍ کاږي شو زخمیم شو نو هغه ډېر په منډه راکوش او د مدد لراغی منډه کړه او د سره خواته ودرېد او دې ځان سره راوچت دې څنګه دې راوچت چې دې څنګه راوچت ک نو دغه یو غږ پیدا شو نو غږ څو اس غږ څو ټول وای څنګه شو یو ځل بیا وای یو ځل بیا وای د دې کہانی نه مدري خبرې ذکر یو خبره ده چې کله هم په قرآن مجید کې په یو حرف باندې په هر یو حرف باندې د غړندې نشان راشي دا غي خپل आवाज ختم شي هغه आवाज دیمه خبره مونږ دا زده کړه چې قرآن کریم کې په کم یو حرف باندې چې غړندې راشي هغه به د خپل گاونډي مرګري نه مدد غواړي گاونډي دیمه خبره دا ده چې گاونډي حرف مدد نه کړي نو هغه نشي وایي د دنیا یو انسان او یو طاقت هم هغه حرف لاواز نشي پیدا کولی صحیح تر کومه پورې چې د هغې ګاونډي ملګري مدد نه کړي هغه نشي وایي اوس تاسو ماته دا ووایئ چې په دې تصور باندې دا کومه کهاني تاسو مخې ته ما کېښوده که په دې تصور باندې موږ ماشوم ته دا وښایو تاسو څه خیال ماشوم په ذهن کې به یو کنسپټ لاړ شي دا خو هغه دی اوضاع شوی چې ورته خو هغه آواز نشته د دې چې کله د ملګري نه مدد وانخلي دا نه ویلی کېږي نو همیشه دپاره دا کیسه د هغه په ذهن کې وي او چې کله ماشوم په ذهن کې قصه وي نو هغه بیا هغه شان ادایي کولی شي اوس یو مثال کے طور پہ تاسو یو 70 80 90 سال یو ضعیف العمر شخصیت ته سوال وکړئ هغه نه چې تاسو د موسی علیه السلام واقعه تاسو ته معلومه ده یا د یوسف علیه السلام واقعه هغه څه وایي معلومه ده ولې زه ځوانۍ کې مولوي صاحب په مسجد کې دا قصه کوله ما اورېدلې ده اوس په زما ذهن کې شته نو موږ چا پیدا کړي الله زموږ دماغ چا پیدا کړی الله نو هغه الله ښه پوهېږي چې انساني دماغ څنګه کار کوي نو د دې وجې نه هغه الله په قرآن کې قصې ذکر کړي د قصو په ذریعه باندې زما ستا رهنمایي کوي
نو دا نننې ریسرچ هم دی ساينس وایي چې انساني دماغ په دوه شیزونو زیات کار کوي ماشوم ته یو څه ښودل غواړي نو په دوه شیزونو کې ورته وښایي یو قصې یو پویم نظم نو موږ ځکه دا قصه جوړه کړه چې ماشوم ذهن په دې ډېر کار کوي انساني دماغ په دې باندې ډېر کار کوي قرآن په دې دلیل دی چې قرآن کې الله دا قصې دي وجې نه ذکر کړی چې انسان د قصې نه عبرت حاصل کړي قصې انسان ذهن نه نوځي همیشه لپاره هغه کې محفوظ وي او ازبر وي د دې وجې نه دا قصه چې ماشوم په ذهن کې کېني تر مرګ پورې به هغه ته یاد وي او قرآن کې کوم ځای کې جزم راځي هغه به د هغې دا کیسه قصه یو نظم یو قصه دا دوه بنیادي کنسپټ دي چې دې سره انساني دماغ زیات تیز کار کوي صحیح اوس ګورئ کہانی تاسو زده کړه که نه ذهن کې مشته اوس د دوه حروف د ګورئ دا دوه حروف دي کم حروف دي لا اوس ځان سره هغه ټال ذهن کې وساتئ کم چې اوس موږ تاسو ته ښودلی هغه ټال باندې یو ها کېنوئ بل لا کېنوئ دواړه کېناستل لا به څه کېږي راپرېوت ټوپۍ څه شوه وغورځېده نو د ده اواز شته د ده مدد به څوک کوي های مدد اوس څه شو اقا کهاني ذهن کې صحیح شو راوچت شو څه شی شو ګورئ ها راغی څه شو اوس حال شو ها دوه حروف مزید دي جی مولانا صي او بل لا مونږ به لګو فی الوقت دا دواړه په حروف په ټال باندې ناست دي ځان لام څه شی شو پریوت مدد به څوک کوي صي چې مدد کو نسب شي صي اوس دې کې صاد لام زیر صي ویلو ضرورت شته نشته که کنسپټ تا ماشین ورکړي چې دا یوازې نه ویل کېږي اوس ګورئ قاف اور قو اور لا پار کې څه کوي ټال باندې ځانګي او لام راغوزار شو ټوپۍ کږه شوه مدد به څوک کوي قو چې مدد کو څه شی جوړ شو قول جزاک الله خیر دا اوس قرآني الفاظ دي دا موږ وایو دې کې موږ کنسپټ دا زده کړو ماشوم ته دا خبره موږ ښوده ستاسو په ذهن دا خبره راغله چې کوم حرف باندې غړندې او جذب دي هغې خپل غږ نه وي هغه به د بل حرف نه مدد غواړي درکه ګورې چې بل مدد نه یې کړی د هغې خپل اواز نه وي نو اوس به دغه فلسفه مخې ته ږدو او دا کوم الفاظ دي دا به وایو لولو انشاءالله نو وایو هم هل بل من إن سل قل فقل بعدي ألقي نعمة أرسل أسلم أولم يغفر अब नور कंसेप्ट چې دي کې کم دي هغه مون زده کړي زیر دی پیش دی صحیح صرف پکې جزم نه وي هغه په ریډ کلر کې او په سرخ رنگ کې دی نعبد عین د مری درمیان نوځي صفا وي نعبد بني ا او عاکف نعبد احسن مريم نرفع يخطف خاموتا يخطف أنعمت عموما معاشره کې خلک سوي انا عمت همیشه یاد ساتئ چې د جزم په کنسپټ کې کله چې موږ وړاندې په قرآن کې راشي هغې کې به جبې له حرکت نه جبې له چې د حرکت ورکه او دې خوځوله نو هغه جزم ادایګي غلطه شو اوس ګورئ انا ما حرکت ورکو زبر شو حرارت او حرکت بنا ورکو خوځوئ بنا أنعمت منهم الحمد अब माशरे के खलक कोई अलहम्द तो लाम माने जबर हाँ जज़म माने जब वो खोजे हरकत पैदा कीजिए अलहम्दु क्लियर है
دا د جزم پیلنې کنسپټ او دا د جزم پیلا کار اولنې کار چې موږ ته وایو د جزم اولنې کار څه دی چې هغه همیشه د خپل گاونډي حق نه مدد غواړي بس دا پیلا کار درې خبرې وکړي او دوه ها هغه خو په جزم کې دننه بیا درې خبرې نه خو د جزم اولنې موږ جزم درې کار کوي موږ دا یو کار وي یو کار څه دی مدد په دې کې بیا دننه درې خبرې هغه ځان سره ذهن کې یاد ساتي صحیح اوس موږ د جزم دویم کار وایو چې دا دویم څه کار کوي یاد وساتئ قرآن کریم کې چې کله هم 15 حروف قاف قاف با جیم دا پنځه حروف چرته هم راشي نو په دې باندې چې کله غوړندې راشي جزم راشي نو د دې جزم او د دې غوړندې د وجې نه په دې کې یو اضافي आवाज پیدا کیږي چې هغه د موږ جنبش आवाज وایو هغه د موږ ایکو وایو هغه د موږ د आवाज ټکراویږي ریپیټ څنګه چې یو بند کمره کې یو کلاو حال کې تاسو आवाज وکړئ आवाज د دیوال نه راوتمبيږي داسې یا د موبایل کې نن سبا ایکو راغلی اسانه خبره دغه ایکو نو دغه پنځه حروف کې دا ایکو आवाज پیدا کوي دې ته موږ قلقله وایو څه وایو دا د جزم دویم کار دا د جزم دویم تصور دی چې قرآن کریم کې پنځه حروف باندې چې کله غوړندې راشي نو د هغې په आवाज کې به جنبش پیدا کېږي تنبیدل به د هغې आवाज هغې د موږ په اصطلاح کې څه وایو قلقله څه ورته وایو قلقله ورته وایو پوه شئ د دې مثال داسې دی که نه چې موږ یو جم بال زه دیوال ته راوبغو نو به څه کوي واپس ما طرف ته راشي اوبه تنبیږي دیوال ټکراو جنبش تنبیدل دې ته څه وایي قلقله څه ورته وایي قلقله نو دا پنځه حروف قاف طا با جیم دال دې باندې چې کله موږ جزم راشي دې ته حروف قلقله اوس دا خبره موږ ماشوم ته څنګه وښایو ما ورته دا خبره اسانه ماشوم ته موږ دا یو قصې په انداز کې او دا قصې ډېر په غور سره اورئ دغه شان به تاسو اوس دلته راځئ او بیانوئ به صحیح نو څنګه زه یم دغه شان کوشش وکړئ تاسو پکې سلایډ طرف ته ګورئ پنځه ملګري دي دا یو نوم دی قاف د بل نوم دی د دریم د څلورم پنځم دا پنځه ملګري دي او دیو اتوار جمعې برس چھټي نو دیو چې موږ پکنیک له لاړ شو ته چکر له لاړ شو نو دیو په ګاډي کې کېناستل او چکر له روان شو چې پنځه واړه ملګري ګاډي کې کېناستل او لغمان ته روان شو ناڅاپه طور باندې دیو ډرایور تیز گاڑی چلو خپل انداز کې لګیا او ناڅاپه په روډ کې بریکر راغی سپیډ بریکر چې موږ ته وایو پښتو کې د جمپ وایو جمپ ها ناڅاپه جمپ راغی نو اوس ډرایور صاحب چې کوم بریک علي خو گاډي ولټاو کیږي نو سترګې پټې کړې ور تیر شو ګوره دا گاډي ته ګوره او دا لکه په غور څه ګورئ چې دا بنیادی د فهم حاصلولو لپاره دی ګورئ ډرایور صاحب روان دی ښه په انتهایي کې انهماک سره او دیو چې زه لغمان سیر کوم چې ګاډي راتېرېږي په دې جمپ باندې او دې ځای کې دلته چې کوم دی دې انتهایي سپیډ کې بریک خو اخیستی شي ماشومان به گزار شي نو دې تیزۍ کې را روان دی او دا سپیډ بریکر باندې دی وخت چې سپیډ بریکر باندې وخت دغلته یو اضافي आवाज پیدا شي او که تاسو خیال کړئ تاسو ګاډي کې سفر کوئ په جمپ باندې تیر شئ نو تاسو یو بل سره ټکراو شئ او کله سړی چې برجت سره ولګي کله شیشې سره ولګي ټکراو پیدا شي پیدا کېږي نه پیدا کېږي دغه ټکراو ته څه وایي قلقله دا چې څنګه داسې راشي په دې جمپ باندې تیر شي دغه اضافي او ټکراو پیدا شي ما ته اوس وګورئ دا جمپ دی صحیح دی خو وګورئ دا جمپ دی او زما ګاډی را روان دی او ګاډی په دې جمپ باندې سي جمپ خوري او روان دی ونه درېده دا یو معمولی باریک خبره زده کوي چې ګاډی ولاړ نه دی خو جمپ خورو روان دی دې ته ګورئ اقو دا روان چې زه مدا आवाज دی چې واپس راځي ګورئ اقو یو دی اق دې ته موږ وایي جمپ وکړو بس او ودرېد نو په قلقله کې आवाज ودرېږي نه دلته دا ګاډی ولاړ نه دی ګورئ جمپ نه بس روان دی صحیح
جمع اخري روان شي په حروف قلقله چې کوم دي دا چې کله دا کېږي د خپل مخرج کې دا جمع اخري او आवाज واپس راوځي بال دیوال تلاړ واپس راغی आवाज واپس راوځي تقي د قلقله ګوري مثلا اقو وای مثلا اج اج دا واپس आवाज راوځي د قلقله وای اد اقو اب اد او یو که زي ما اج دا قلقله شو اب قلقله شو نو دا وګاړه ودرید قلقله نه आवाज واپس راو باسه هغه ته قلقله اب اج اد اقو صحيح دې ته قلقله وای او دا حروف قلقله دي زبر دې پیش ور دي پریکټس کو ما سره وزل وای اقو 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 اب 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 اج اج اوج اد اد ود هغه حروف چې باغې کې قلقله نه کیږي دا کې سره د دوه موازنه پکاره ده چې ماشوم ته د خبره واضح شي او تاسو ته خبره واضح شي استاد اوس د کړي چې حروف قلقله کم دي انځ دي کم دي قطب جت قاف طا با جيم اوس ګورئ دغه حروف نه علاوه چې کم حرف راځي هغه قلقله خدا کم پنځه حروف چې دي د کې به هم قلقله حل کیږي چې کله په دې باندې وړاندې بغیر وړاندینا قلقله نه کیږي ګورئ اقو دا حروف قلقله ده بل اك دي کې به قلقله نه کیږي مونږ وای الله اکبر اکبر یو دي کې همس ده همس تاسو ماشومان ته نو وای تاسو ته ما هم پکې او هم دونه زیات نه دي همس دا عرب قرا کوي تاسو چې دا وردلی اک دغه आवाज دي ته همس وي دا خوبصورتۍ ده پاره خو د مونږ خلک په ډیر زیات دنو کې چې قلقله دي جوړ اکبر پورا حرکت دي جوړ صحیح اک نه دي اک ټیک ده او اک بنوي اک بل اطو دا طا حرف قلقله ده او تا حرف قلقله نه ده مونږ ات اب حرف قلقله ده او ام او اب اوس موږ الفاظ سره وایو الفاظ کې د حروف قلقله راشي هغه کې بس نه قلقله کوي اقرب اكبر اطهر اتلو ابصر امطر اجل 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 حروف القلقله دي او شين حروف القلقله ان شاء الله عدد ده حروف القلقله اور ضاد چې کوم حروف القلقله نه دي نو اجلي اشرك ادبر اضحك صحيح آسان ده اوس د قرآني الفاظ چې کې کوم حروف قلقله دي د دې ادایګي به کوشش کوو چې یاد وساتئ چې کله حروف قلقله د کلمې په اخیره کې راشي هغه کې زیاته قلقله کې درمیان کې راشي لکه کم کې صحیح اول کې چون کې راشي نه یا په درمیان کې یا په اخر اطفال ته باید وویل شي جی ان اطفال ته د صغرا ها موږ باغ صغرا کبرا نه وایو ماشوم ته خبره اخیره کې چې راشي هغه ته موږ وایو زیاته قلقله مثال په تور په احد قل هو الله احد دي زیاته واضح کی ٹھیک صمد خلاق او چې درمیان کې هغه کم ګوري اقو زیات نه کیږي مطلب قلقله وکاو خو هغه شان څنګه چې اخیره کې یا شان دي اقو رب بطش نبغي يجعل جي مولانا محترم دویم لاین تاسو وای جيب أستاذ لقد تاسو ټول سره وای صحیح فقد ما شاء الله دا حروف قلقله د جزم دویم کار څه
الجزم او يمكن جنبش ده هغه پنځه حروفو کې Good. قاف طا با جیم ده قلقله څه ته وایي دا موږ د قیسی په انداز کې زده کړو صحیح جزم دوه کارونه زده کړو د جزم درې او اخرنی بنیادی کاردار دی چې په قرآن کریم کې جزم یو حرف لجټکا ورګي هغه حرف دی حمزه او هغه حمزه چې هغه باندې جزم وي ځکه چې موږ جزم کارونه وایو کنه یی جزم کار وا هر کېږي چې کله په کوم حرف باندې جزم وکړي نو حمزه چې هغه باندې جزم وي هغه د حمزه ساکنه وایو څه ورته وایو حمزه ساکنه نو حمزه ساکنه مختلف شکلونو کې راځي مختلف شکلونو کې راځي مثال کے طور په موږ نظم ویلو نو باغی کوم د حمزه سره پاتې درې حروف لیکلو صحیح دا حمزه ده د دې مختلف شکلونه دا کله د الف په شکل کې راځي کله د واو په شکل کې راځي او کله د یا په شکل کې راځي دا مختلف شکلونه کې راځي چې دې الف باندې چې کله حمزه راشي نو دا الف تمون الف نه وای دا بیا حمزه شي څه شي چې واو باندې کله حمزه راشي نو موږ دې څه وایو او یا باندې چې کله حمزه راشي موږ دې څه وایو حمزه وای بیا یا نه وای صحیح دا ماشوم چې کله موږ خایو ماشوم ته موږ دا خبره کوو چې بیٹا وګړه دا حمزه درې مرګري دي څو مرګري دي درې مرګري دا یو روم دی الف دا بل روم دی واو دا بل روم دی تاسو څو مرګري دي مرګري تاسو نه کنه دا غره حمزه مرګري صحیح خدا حمزه لک شرارتي دا خپل مرګرو په سر باندې کینی په دې سر چې وخیږي ماشومان د پلار په سر خيږي او کله په خېټه خيږي نو دې چې کله د ماشوم په د خپل مرګرو په سر باندې کیږي کنه نو د دې نمونه او ازونه سره ختم کی نو بیا موږ دې څه وایو حمزه چې بر هغه ناس هغه ښکار کم چې ښکار موږ دا غینو مالو بیا څه وایو ته حمزه دې تم څه وایو حمزه دې تم څه وایو حمزه نو په قران کریم کې چې کله په واو باندې حمزه راغلی نو ماشوم به چې دا په مرګ او دا حمزه ده دا واو نه ده ځکه الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون چې موږ وایو ته واو ده خو واو له پاسه شه ده حمزه ده نو هغه حمزه شکل صحیح نو قران کریم کې چې کله هم په حمزه باندې جزم راشي سراشي جزم راشي دي ته موږ څه وایو حمزه ساکنه څورته وایو حمزه ساکنه ورته وایو او دا واحد حرف دی چې د جزم د وجینا د ته جټکا ملاويږي سم ملاويږي جټکا او جټکا څه ته وایي مثال کے طور په تاسو دا دیوار دی څه دی د زنا گاډه روان دی څه روان دی پته نه لګي گاډه صحیح جوړ کم یا ټیک خو بهرحال دا گاډه دی دیوال سره دل تراشی اور او جنگي او تمبي نو څه چل کیږي رستو راځي دا سی دا دیوال صحیح گاډه راغی دیوال سره او جنگي نو دا دې دیوال سره چمټاو شي صحیح یا خټه دا خټه چې دیوال ته ولوم څه چلو شي اون خلی ټکان سره به اون خلی خټه څه شي دیوال سره اون خلی نو حمزه ساکنه کی आवाज د مخرج سره اون خلی ختم شي گاڑی پر تیز سپیډ کې روان دی تیز سپیډ کې روان دی دیوال سره ټکراو شو بند شي بند شي بند شو دا څه پات شو بند شو आवाज ختم نو چې کله حروف کې موږ د حمزه ساکنه ادا کوو د دې आवाज په مخرج کې ادري ختم شي مثال ته وایي وایي ا یا وایي با یو خو کنه با وخت موږ قلقله کې आवाज نه ودرېږي هغه کې جټکه نشته ورته کې فرق یاد ساتئ یو کې موږ اب आवाज واپس راغی دلته دی با ودرېد دا فرق ماشوم ته خود ډېر ضروری دی اکثر ماشوم ته پوښتنه کوي قلقله څه ته جټکې ته قلقله جټکې ته نه وایي قلقله جنبش ته وایي جټکه خو په ساکنه کې ده پوه نه شوي صحیح نو حمزه ساکنه کې आवाज ودرو او هله به جټکه پیدا کیږي چې کله आवाज ودرې او چې आवाज نه ودرو نو جټکه نه پیدا کیږي صحیح اوس دا سره مثال لګوي با سا با یا
مورو يأمر وأمر وأمر نأتي نأتي چې موږ دا زده کړل چې جزم همیشه لپاره مدد غواړي. څه کوي؟ مدد غواړي. د بل ملګري نه مدد غواړي. چې بل ملګری مدد ونه کړي د خپل هیڅ حیثیت نشته. او هیڅ مقام مرتبه نه لري. د دې وجه نه ګورئ انسان په دې دنیا کې ما او تا هم د دنیا کې اوسېږو نو په دې دنیا کې درې قسمه انسانان اوسېږي. لکه موږ داسې لږ په اسان انداز کې وایو چې درې قسمه ټالونه دي او درې قسمه خلک په دې ټالونو باندې څه کوي؟ زانګي. څه کوي؟ زانګي. صحیح. اول خلک ته موږ څه وایو؟ های لیول خلک یې که نه، دویمې متوسط میډ لیول، درېمې لو لیول. دې ته اوس پښتو کې موږ څه وایو؟ ضعيف. د لوړې درجې والا د متوسط او د ادنى ضعيف. اعلى متوسط. لکه موږ په دې کې وایو د اعلی ته اعلی، های مطلب اعلی. صحیح. اعلی مطلب څه دی؟ چې دا خلک دا زندګۍ تېرولو لاره ده. صحیح. دا بنیادی هغه کرښه ده چې په هغې خلک زندګي تېروي. صحیح. د دیو په دې دنیا کې زندګي تېروي های لیول خلک دا دي چې دیو سره د دنیا تمام قسمه فیسیلیټیز اویلیبل دي، وسایل شته. تمام وسایل دیو سره موجود دي. کور دی، بنگله ده، ګاډی دی، کاروبار دی، بزنس دی، شان شوکت، عزت، مقام، مرتبه، تمام چیزونه دیو سره موجود وي. دوی ډېر په خوشحالۍ سره زندګي تېروي. صحیح. دویم قسم خلک هغه دي چې هغه درمیانه دي، متوسط طبقه چې څه ته وایي. هغه متوسط طبقه کې ما او تا هم شامل یو. دا هغه خلک دي چې دوی جدوجہد کوي، کوشش کوي، سټرګل کوي، سعی کوي، محنت کوي نو زندګي تېروي. محنت کوي، کمایي کوي او زندګي تېروي. که چېرې دوی محنت پرېښودو نو دوی د دې زندګۍ د لکیر نه ولاندې راغورځي. خو چونکې دا ډېر متحرکه خلک وي او سوچ او فکر غور لري نو دوی دې وجه نه محنت کوي، مسلسل خپل کوشش جاری ساتي. مسلسل څه کوي؟ او چې کله همیشه کوشش او سټرګل ته جاری ساتي نو تا ته خامخا د هغې څه نتیجه او ثمره میلاویږي. داسې نه که نه؟ دا خلک دي. خو اوس دا خلک که غواړي چې موږ د های لیول ته لاړ شو، دوی به څه کوي؟ دوی به همیشه دپاره د یو داسې غریب، فقیر، مسکین، یتیم مرسته کوي. خپل د لیول ته به رارسوي چې خپل لیول ته یو کس رارسوي، الله به دوی دې لیول ته رارسوي. که دا لیول والا خلک غواړي چې زمونږ بچي، کړوسي، نسي دي همیشه په دې های لیول کې موجود وي، برقرار دي وي، نو تله پکار دا دی چې یو د میټ لیول نه د یو کس اوچتوي خپل د لیول ته دې راولي نو هغه د دپاره کفاره جوړېدی شي او د دپاره هغه ثمره جوړېدی شي. که دا سړی غواړي چې د میټ لیول نه ترقي وکړم نو دې د لو لیول نه به یو کس دې راوچتوي ځان سره او خپل دې لیول ته به یې رارسوي. او دریم لیول هغه خلک دي چې تاسو وګورئ د هغه د زندګۍ تېرولو کوم کرښه موالده د هغې نه د هغو لاره منقطع ده، هغې نه لاندې دي، لرې دي. دا هغه خلک دي چې په دې دنیا کې زما او ستا په ګاونډ کې، رشته دارانو کې، خپل خپلوانو کې، محله کې، اقاربو کې دا موجود وي. دې کې ځینې خلکو خپې نشته، ځینې خلکو لاس نشته، ځینې خلکو سترګې نشته، ځینې خلکو زبان نشته، ځینې خلکو غوږونه نشته. دا هغه بیچاره دي. ځینې خلک یتیمانان دي، ځینې بېبسه دي، مساکین دي، غریب دي، فقرا دي. دا د زندګۍ د هغه لارې نه لاندې پراته دي او دوی هر وخت د بیم په شان څنګه چې موږ د سین مدد دپاره چلېوال ده په شان دوی هر وخت څه کوي؟ لاسونه اوچت کړي چې زموږ یې څه وکړی شي؟ موږ دې مدد وکړی شي. او ما او تا دپاره دا تدریس دی، دا سبق دی. که چېرې موږ په دې لیول نه ځان اوچتول غواړو نو دې سره به کومک کوو. یو کس به خامخا اوچتو خپل زندګۍ کې. او دا زما او ستا نه الله وعده بس وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. دا رب فیصله کړې زما او ستا باره کې د بني اسرائیل نه خو الله تعالی وعده اخیسته وایذ اخذنا میثاقکم لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. نو موږ به څه وایو چې بني اسرائیل نه خو وعده اخیسته، موږ نه ده اخیستې، تاسو نه مې اخیستې، ما او تا نه مې اخیستې. ما او تا ته وي وقضا ربک، ستا رب دا فیصله کړې ده، دا یې در باندې مقرره کړې ده چې موږ به څه کوو؟ د یتیم، فقیر، مسکین مدد او مرسته به کوو، دا به اوچتو. نو
نو نن به مختصرا مونږ یو وعده کوو چې ان شاء الله مونږ د خپل انکم د خپل آمدنۍ نه د یو غریب فقیر مسکین مرسته کوو. زه دا نه وایم چې تاسو د خپله ټوله تنخواه ورکړئ، زه دا نه وایم چې تاسو یو کس فوري طور اوچت کړئ او هغه د دې ګاډۍ والا یا بنګله والا یا هغه نه. هره میاشت کې یو مخصوصه حصه چې نن نه متعهد چې دا مخصوصه حصه دا زمانه ده، دا د دې طبقې خلک ده، هغه به تاسو هر سړی ځان لګوي خپل ګریبان کې خپل سوچ کې خپل د یادو ساتي تجربه. زه خپله تجربه شیر کوم چې کله کومه میاشت کې خپلې حصې نه د سیلري نه تنخوا نه د دې خلکو حصه نه ده ورکړې، هغه میاشت تنګه شوې ده، هغه میاشت په پیسو کې برکت نه لیدلی شوی، او چې کله دا ورکړی شوی دی نو هغه میاشت خوشحاله تېره شوې ده، برکتي میاشت تېره شوې. تاسو تجربه وکړئ او چې کله تاسو دا شی شروع کړئ یقین وساتئ خوشحاله سکون درته ملایي. تیجا دا HML کنه های هغه مخفف دي مد درمیانه متوسطه اور لو کمزور ہے ادنا أدنى که مونږ ته داسې ولیکو تاسو ته به لږ اسان شي چې اعلی طبقه متوسط طبقه ٹھیک اور ادنا ادنا طبقه دا درې قسمه خلک دي په دنیا کې. نو یو خو ما سره دا وعده کوي چې ان شاء الله موږ خپل آمدنۍ نه صحیح سو باسو به ان شاء الله. إن شاء الله دویمه وعده بر سره دا کوي چې دا کوم میسج او پیغام ما تاسو ته درکو دا درې کسان ته رسوي. ان شاء الله ان شاء الله رسوي ان شاء الله صرف درې سیوا نه ہے سیوا چې څونه رسول شي رسوي خو درې کسان وعده برته کوي چې دا پیغام تاسو مخکې درې کسان ته رسوي، داونه په وعده لري هغه مخکې درې کسان ته رسوي. اولی په دې خبره تاکید کوم وجه دې نه چې تاسو نه په دې مختلف ځایونو کې دا ګداګر پیدا شوی سوال کې دا که څوک دی ولې دا تر پلار ماما خورې نشته شته کنه، خو موږ د خپل اهل عیال او اقاربونو بالکل بې فکر شوي یو. زموږ اقارب اوچت شي د بل کلي مسجد ته لاړ شي هلته بیا چندې غواړي، د بل ملک ته لاړ شي هلته چندې، ولې موږ بې فکره یو، موږ د خپل یتیم فقیر مسکین فکر نه دی کړی. نو چې دا پیغام موږ مخکې باید چې ورسوو انشاءالله. صحیح دا نننی سبق و چې په هغې کې موږ د جزم په حوالې سره درې بنیادي تصورات وویل، او یو پکې موږ د مدد کنسپټ، او دوی موږ د جنبش او د جمپ کنسپټ وویل، او درې موږ د جھٹکے کنسپٹ او تصور وی. نننی پورا سبق حوالې سره سیشن حوالې سره ستاسو څه قسمه سوال پس خبره باندې تاسو پوه شوي یې یا یو خبره ستاسو په ذهن کې څه اشکال وي تاسو هغه سوال کوئ.